السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال دپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء د مدینه جانان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ستم چې تاسو به روغ جوړ یئ. ما نن یو عظیم الشان عمل راوړی دی. هغه عمل د هغه څه دپاره دی. نن سبا داسې حالات دي چې د کوره یو ماشوم، یو بچی، یو ماشومه وځي د سکول دپاره یا د بل څه حاجت دپاره، نو د مور او پلار سره دا غم وي چې یاره دا ماشوم بچی یا بچی به مې کور ته روغ راشي او که نو. بس دا دعاګانې کوي او په زړه کې ورسره یو ترک وي چې زما دا بچی به روغ کور ته راشي او که نو. د دې حالاتو دپاره ما یو عمل راوړی دی، یو وظیفه مې راوړې ستاسو دپاره. دغه وظیفه چې په خپل ماشوم یا ماشومه باندې سار کې، مطلب څه ټیم د کوره دغه ماشوم وځي، دغه وږي سړی، نو الله جل شانه به د کور ته د راوتلو پورې حفاظت کوي د فرشتو په ذریعه باندې. هغه عمل څه شی دی؟ هغه وظیفه څه شی ده؟ هغه وظیفه دا ده چې کله ماشوم تیار کی، سکول ته لیږي یا بل څه ځای ته لیږي، نو بیا به پې دا وظیفه وکړي. یو پیره یو ځل به پې ووایي چې هغه وظیفه څنګه ده. بسم الله الرحمن الرحیم. فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. وظیفه بیا واورئ. فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. فالله خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. دا به پې یو ځل ووایي او په هغې باندې به کف کړئ، یعنې هغه به پې دم کړئ. د دې په برکت سره به او د الله په فضل و کرم سره به انشاءالله تعالی د دې ماشوم یا د ماشومې دا کم چې پې دم شوی وي، په دا به د دې په برکت سره الله جل شانه د دې ماشوم یا ماشومې حفاظت کوي. په خپل حفاظت کې به بوځي او په خپل حفاظت کې به واپس کور ته روغ او سالم راولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.